د خاوند یې اعتبار نه هغه ماته دا ویلي دي چې هغه په 2 منټو کې دننه مال طلاق راکړي او رخصت مې کی. د طلاق یې درله ویلي دي؟ زما دلته راتلل تاسو ته بدو لګېدل څه؟ ما به بده ولې لګي؟ بد تا ته ښکارېدل پکار چې خور کرا احتشام ته انسلټ کې د عمر. ښه نو زه خو هغه وایم چې کوم خلک وایي. زه دا چرم نشم برداشت کولی چې تاسو زما لور یا عمر سره غلط سلوک وکړي. هغه په مونږه بوج نه دی. مخکې ته په خپله پوهېږي چې زه څه ویل غواړم. تاسو د واده خو لا دومره ټایم نه دی شوی. داسې سوچ وکړئ چې کله کله د قدرت ته طرف نه لیټ شي. بیا ما تاسو د مسز ټیسټونه وکړل او مسټر احتشام موږ به تاسو هم ټیسټونه کوو. څه مطلب دی ستاسو؟ او زه ولې ټیسټونه وکړم؟ ټیسټ د ښځو کېږي. ماشوم خو ښځه پیدا کوي سړی خو نه. داسې نه ده سر. داسې قسم د صورتحال کې موږ د هسبند ټیسټ هم کوو. او څنګه چې تاسو وایي چې تاسو ته څه مسله نشته کېدای شي ستاسو ښځې ته هم څه مسله نه وي. ځکه خو به موږ ستاسو د دواړو ټیسټونه کوو. تاسو پلیز موږ سره تعاون وکړئ. ما تاسو ته ووایې که نه چې ما ته هېڅ مسلې نشته نو زه ټیسټ ولې وکړم؟ ته زما په خبره نه پوهېږې. زه ټیک ده چې تاسو ته دومره یقین دی نو پلیز تاسو ټیسټ وکړئ که نه موږ ته به هم لږه تسلي وشي. په دواړو کې چا کې هم څه مسله وي موږ به د هغې علاج شروع کړو. ښځه زه تاسو ته یو خبره کوم. دا خبره څه ډېره زړه نه ده. دغه یو 3-4 میاشتو خبره به وي. ماله همداسې یو کپل راغلی و هغې هم دې خبرې ته تیار نه و. موږ چې کله هغې پوه کړل او د هغې ټیسټونه مو وکړل نو مسله د هغې په ښځه کې نه په هغه کې وه. نو زما مطلب دا و چې بس زه هېڅ ټیسټ نه کوم. سایره پاسه راځه بار. تاسو پلیز خپل خاوند پوهیږئ. ما چې تاسو پر ستاسو دواړو ټیسټونه نه کړي زه به علاج څنګه کوم؟ جی ټیک ده زه به ورسره خبره وکړم. اوکې جی. कॉफी څه شی د مهر اوسه پورې پتا پوه نه شوم. په یو ساعت کې ډېره زیاته مهربانه او په یو ساعت کې بالکل نه انجانه. لا تعلق داسې چې ستا د دې کور سره بالکل څه واسطه نشته. زه نه یم خبر چې ته زما باره کې څه سوچ کې خو پته نشته زما زړه ولې ماته وایي چې په تا باندې اعتبار وکړم. ته اوس زما په زړه ډېره ښه لګي یا بیا ډېره زیاته ښه. دا هر څه نه و کېدل پکار. زموږ تعلق خو کله هم ختمېدی شي خو واقع داسې ده
نو له موږ به جدا شو. دا والی په ټیسټ کولو کې څه بدیت خو نه و. تاسو ته منع کول نه و پکار هغې. تا نه چا مشوره غوښتې؟ هسې یو خبره مې کوله. هغه ډاکټره ده، زموږ نه ډېره زیاته پوهېږي، ځکه خو زه تاسو هغې له بوتلی وم. ها ما بوتلې وي، ولې چې مور ته جوړېږي زه نه. خیر تا د سوچ ضرورت نشته. زه به د بل ډاکټر بندوبست وکم، د هغه نه به چیک اپ وکړي. ولاړه ستای لاړه شه ماته په منډه یو کپ چای راوړه. داسې نه ده سر، داسې قسم د صورتحال کې موږ د هسبند ټیسټ هم کوو. او څنګه چې تاسو وایي چې تاسو ته څه مسله نشته، کېدای شي ستاسو ښځې ته هم څه مسله نه وي، ځکه خو به موږ ستاسو د دواړو ټیسټونه کوو. تاسو پلیز موږ سره تعاون وکړئ. سایرې لورې خبره واوره. جی امي. هغه ستا خپلې مور سره نن خبره وشوله؟ نه، د هغې فون خو راغلی و، خو ما اوچت نه کو. ستا نه پس هغې زما په نمبر کال کړی و. زما هغې سره نن خبره شوې وه. ته ما سره لږه راشه، زه تا سره خبره کوم. ډېره غوسه کې وه. خدای دپاره هغه پوهې کا. تاسو فکر مه کوئ، زه به امي سره خبره کوم. مور ده، غوسه خو به وله ورځي. زما خو هم غلطي ده که نه؟ ما ته عمیر ته ویل پکارو چې هغه د امي مخې ته څه اخوا دېخوا خبره ونه کړي. بچې زه تا ته زاري کوم، زه تا ته زاري کوم، هغې سره د دې ځای باره کې هېڅ خبره ونه کړي. امي تاسو زما مخې ته لاسونه مه نیسئ، ما ولې شرمنده کوئ؟ ما وویې که نه داسې به څه نه کېږي. अब سبا دلته راځي، موږ سره به خبره کوي. او که خدای مکه احتشام هغې سره څه بدتمیزي وکړه نو ما ته پته ده چې زه به خپله مور څنګه پوهوم. سایرې ته خو به ما نه چېرته نه ځې که نه؟ که ته لاړې نه ما به خپلې لور سره څوک میلاوئ؟ زما د زندګۍ اخري اثر او سمتې هم په دې اسرې باندې جنګ دی چې یو نه یو ورځ به ته ما خپلې لور سره میلاو کې. زه چېرته هم نه ځم، چېرته هم نه. او که الله وغوښتل نو هغه به تاسو او مهرالنساء ضرور میلاوئ. او هسې زه پیژنم خپله مور، هغه غوسه کې هر څه ووایي، خو دا خبره به چرې هم برداشت نه کړي چې زه د پلار کره لاړه شم او کښېنم. او ها تاسو پلیز مه جاړئ، د ځوانو بچو مور ته ژړا نه ده پکار. تاسو تسلي ساتئ، زه به هر څه ټیک کړم، بلکې زه به اوس امي سره خبره وکړم. تاسو د ذهن نه ټینشن وباسئ. بچې په احتیاط ورسره خبره وکړه، داسې نه چې خبره جوړېدو نه مخکې خرابه شي. امي ما تاسو ته وویې که نه داسې هېڅ به هم نه کېږي. تاسو تسلي ساتئ. او هسې هم چې کوم انسان سره دوه میندو دعاګانې، هغه په یو امتحان کې هم نشي ناکامېدی. خوشحاله اوسئ، الله دې ټول عمر آباده ساته. زما دعاګانې تا سره دي، یقین وکړه. په دې کور کې زما د ژوند اخري امید هم ته. که ته ما سره نه وې زه به پخوا مړه شوې وم. امي ما نه خو هېر شو، زه خو احتشام له چای پخولو راغلم. تاسو چای څکئ؟ نه ته ورشه چای پخېږه.
ابو ما وی یو غنټه پورې به زه خپل کالج ته لاړ شم بیا به زه 12 بجو پورې راشم او تاسو ته به روټۍ درکم خبره وره جی ابو زه تاسو سره څه خبره کول غواړم یو 2 منټه لا ما سره کې ناستې شي جی جی ابو تاسو کې په دې خبره تم خپويږي او زه هم زما صحت زما د لاپروايي او زما د ضد د لاس خرابېږي احد زما طبيعت په وجه تا ته ډېرې سپکې سپورې ویلي تا هغه ته رښتیا ولې نه وي ابو دا دونه غټه مسله نه ده نه چې تا غوښتنو هغه ته د رښتیا ویلي شو خو رښتیا دې ویلي خامخا هغه تا ته غوسم شو او الزام هم په تا ولګېد ولې هغه څه د رښتیا ولې نه وي ابو هغه ټایم کې سچویشن داسې و چې ستاسو طبیعت ډیر خراب و په هسپتال کې وې تاسو نو زه به هلته کې د خپلې صفایۍ دپاره کېناستم خبره رښتینې نه د رښتیا وي خو چېرې تا هغه ته رښتیا ویلي و کم از کم دومره خو به یې نه رټلې هېڅ خبره نه ده ابو د بچپن نه والا اوسه پورې ډېرې غوسې ما برداشت کړې دي نو عادته شوې یم ورته نو اوس په ما باندې دا خبرې بدې نه لګي ستا د خبرو د اخلاق نه ما ته داسې ښکاري چې ستا مور او پلار ستا ډېر ښه تربیت کړی دی خلکو خو ستا خلاف زما غوږونه ډک کړي وو ستا په باره کې ماته خلکو ډېرې غلطې خبرې کړې دي او ما په هغې یقین وکړو ستا او ستا د خاندان په باره کې به ما تا ته پیغورونه درکول زه به غلطه وم څوک چې ما خپل ګڼل هغوی ما ته ډېر سپک وکتل او چاته چې ما په نفرت کتل او هغه ما په سر ګرځي ما معاف که بچی ما ستاسو د دواړو پیژندګلو کې ډېره غلطي کړې ابو دا تاسو څه کوئ تاسو ما شرمنده کوئ ابو داسې مه کوئ مشران خو بچو ته دعاګانې کوي ابو پلیز تاسو هم بس ماته دعا کوئ چې په دې آزمایش کې زه کامیاب شم ولې نه تاسو ته خو زه د زړه نه دعا کوم الله دې ستاسو ټول مشکل اسان کړي عزت دې درکړي خوشحالي دې درکړي سکون دې درکړي ژوندی اوسئ د کور کار ختم کنو بیا کالج ته به م ځې ګوره احد چې ته څه ځان پوهې هغه ځان پوهې کا خو ته ما دلته کې د یو کار نه نشې منې کولی دا زمام کور دی او د ابو خدمت کول په ما باندې فرض دی ایکسکیوز می سر څه سوچ کوئ سوچ کوم چې کله کله د انسان په پوهېدو ټایم لګي چې څنګه هغه یي چې څنګه هغه ښکاري چې څنګه موږ هغه ګڼو داسې کېږي خو سر تاسو داسې خبرې ولې کوئ ما خو څه نه دي ویلي دغه خبره ده هغې چېرته خپل ځان
د ایکسپلین کولو کوشش نه دی کړی ځکه چې هغې ته پته ده هغه څنګه ده هغه څه ده هغې ته چېرته خپل ځان جسټیفای کولو ضرورت رانغی او کیدای شي زه هغې سره اوسېږم او دا خبرې ما وپېژنم خیریت خدای کنه سر تاسو ما سره داسې خبرې ولې کوي زه خو په هېڅ پوه نه شوم او دراصل ما څه بل څه خبره کوله پرېږدی تاسو کاري چې تاسو مین شوې سر محبت داسې خبره نشته چې 2 کپه شعر ولیکي تھینک یو ابو ستاسو طبیعت څنګه دی بچې ستا او د میرالنسا په موجودګۍ کې زه بیمارېدی شم زه خو په خپله د واک دپاره هم بار تللی وم د ووایه ستا ورځ څنګه تېره شوه ډېره ښه تېره شوه ګوره ما به تا ته وې که نه چې د محنت سره کار کې په خپله به درته کار میلاویږي دا واخلې ابو سوپ تاسو دا ختم کې بیا زه روټۍ کېدم واوره تاسو دواړه زما په وجه خپل ځان له سزا ورکوئ څنګه سزا ابو ما ته پته ده بچې چې د احد ترسکون خوراکونه څومره خوښ دي زما په وجه تاسو بې مالګې خوراکونه کوئ نه ابو داسې هېڅ خبره نشته چې تر څو پورې ستاسو طبیعت ټیک شوي ني نو په کور کې به هم دغه شانتې پرهیز والا ټوټې پخېږي اسیم دواړو دپاره تاسو نه بهتره نور څوک هم نشته ابو میرنو صاحب بالکل ټیک تاسو زموږ فکر مه کوئ ولې به فکر نه کوم زما په وجه تاسو دواړه پریشان یې او ما ته وایي چې زموږ فکر مه کوه میرالنسا زما خوراک ما ته راواچوه او تاسو دواړه لاړ شئ بهر ډوډۍ وخورئ عجیبه خبره ده کله نه چې زه دې کور ته راغلم تاسو دواړه ما بار ونه لیدی چې ډوډۍ مو خوړه هغه ابو اصل کې زه خپله پړهایي کوم که نه ته وخت نه ملاویږي اوهو سبق بوشي د سبق دپاره ټول عمر پروت دی چې د یو بل خیال نه ساتئ نو د سبق څه پیدا زه دواړه هر ورځ زما څوکیدارۍ کوئ مالم لږ ټیم راکې یوازې مې پرېږدی پلاره دا وخوره دا سیب وخوره دا انګور وخوره عجیبه خبره ده ورشه میرالنسا ځان سره بوځه او بار پې روټۍ وخوره بچې یو بل لم وخت ورکوئ اوس څه سوچ کوئ دواړه ورشه ځان تیار کړئ زما سپیکر مه کوئ زه بالکل ټیک ټاک یم تیار شئ وګرځئ راوګرځئ دا خو ستاسو ورځې دي د ګرځېدو بهر زما په انګور باندې ډوډۍ وخوره او زه به څه کوم زه به ویده شم او خبردار خو زه چا پټلی را پاسولم د ګیټ شابي ځان سره یوسئ پاسې شابه تیار شئ جی ابو زه روټۍ روړم تاسو له څه خوړل غواړئ کوم ځای ته دې بوځم احد ما ته خو هېڅ آیډیا نشته زما د بهر روټۍ خوړلو څه شوق شته نو ابو بار بار وایي نو خامخا تلل خو به پکاري زه بیا یو کار کوم زه نن تا چاینیز هوټل ته بوځم دلته کې نږدې دی مونږ سره ته بس زر تیاره شه څه خبره ده روټۍ د خوښه نه شوه
کې دیشي چې خی وی بس مطلب ستا باره کې تاسو کوم ورستا خو خنه شو کې دیشي مې زکه وې چې زدا چاینیز پړم بیزل خورم. ته پړم بیزل چاینیز خوري سیریسلی ما تاسو ته ویلیو کنه د خپل کور د ماحول زمونږ په کور کې د هوټلینګ هیڅ رواج نشته او زما رونه هر ځای ته تللی دي خو زه چېرته نه یم تللی. زه دلته پړومبیزل راغلی یم او پړومبیزل دلته روټۍ خورم. ته د طنز نه داسې خاندې په زړه کې به دننه دا وی چې زه بیا دروغ وایم او دا زه چې تا ته خپل کور د ماحول او د سختۍ باره کې ویم هغه هم ټول غلط دي ځکه چې زه خپلې ملګرې سره بل ځای ته لاړم او هغه هم چا سره د ملاقات دپاره که نه همدغه سوچ کې نه مېرو زه داسې بالکل سوچ نه کوم هاو زه منم چې زما په ذهن کې کله کله غلط خیالات راشي خو چې کله هم داسې سوچ راشي نو ما په زړه کې نه دی ساتلی همیشه مې ستا مخې ته ایښودی په څه باندې زه د زړه نه شرمنده یم ته واقعي شرمنده او مېرو زه ستا په هره خبره یقین کوم په پټو سترګو مې یقین شروع کړی په تا ځکه چې زما زړه وایي چې ته به چېرې ما ته دروغ نه وایې زړه مې وایي چې ته به چېرې ما سره بد ونه کړې چېرې داسې خبره داسې حرکت به ونه کړې چې په هغې باندې زما زړه خفه شي اسې دا روټۍ را باندې ښه ولګېده ړومبې چې مې خوړه نه څه عجیبه را باندې ولګېدل اوس به باندې ښه لګي او انسان هم کله کله د څیزونو په شانتې عجیبه عجیبه ښکاري په شروع کې چې کله موږ د هغې عادت شوي نه او د وخت سره د هغې دواړو په منځ کې اجنبیت هم ختم شي خو وخت سره چې کله هغې دواړه د هغې عادت شي نو یو بل خوښېدل شروع شي یا کېدی شي ډېر زیات خوښېدل نن تاسو زر راغلی او زما لږ طبیعت ټیک نه و. څه وشو خیر خو دی او بس په سر مې لږ درد و. چای روړم تاسو ته هم. ورسره دوی روړم او راوړه چې څه مې درته وي بس همغه نه وکړه ما لږ یوازې پرېږده پلیز. نه دا مېرونیسا څنګه کیدی شي ضرور زما سترګو دوکه وخوړه. نه زما سترګې څنګه دوکه خوړی شي په دې صورت کې دوه مخونه څنګه یو شان کیدی شي.
زه ستا په هره خبره یقین کوم په پټو سترګو مې یقین شروع کړی به تا ځکه چې زما زړه وایي چې ته به چېرې ما ته دروغ نه وایې زړه مې وایي چې ته به چېرې ما سره بد ونه کړې اوس په مزه مزه ستا لیدل په ما باندې چېرته ښه خو نه لګي ځکه هم تا ویلي وو چې په تا باندې به په مزه مزه هر څه ښه لګي ما صرف دا ویل غوښتل چې دومره تادی کې د مهرالنساء غایبانه نماز جنازه ما ادا کوي فلحال خو لا یو ورځ شوې ده د دې حادثې ګوره دا زموږ د کور مسله ده ته په دې کې انټرفیر مه کوه بس زه انټرفیر نه کوم زه صرف دا ویلو کوشش کوم چې مامي اوس هم په هسپتال کې ده سوچ کوم چې په هغې به څه تېرېږي چې هغې ته دا پته ولګي چې د هغې په غیر موجودګۍ کې د هغې د لور اخري رسمونه ادا شو ګوره چې کم خلک نیر ته تلي وو او لاش یې کته هغې وی چې لاش میلو نه شو اوبو کې به تلي چېرته مخکې مولوي صاحب وایي چې د جنازې په مونځ کې وخت نه دی پکار دی دې وکړي چې غیبانه مونځ دې ولیني او که د هغې لاش میلو شو نو کفن دفن انتظام به ولو او خوښه به یې کړو او دا ټایم ته دا مسله پرېږده سم چې وشو د الله تعالی لیکلي وو همداسې به کېدل نه تا څه کولی شو او نه مهرالنساء او نه چا بل چا زما د لوڼو په شانتې وه زما خپله وینه زما د رور اولاد خو بچي اوس موږ څه کولی شو شیراز تاسو تر اوسه وده نه یې؟ د شپې 2:30 بجې دي زما سترګې کولو شوې تاسو په کمره کې نه وې څه کوئ تاسو دلته او بس هغه د افیس ضروري کارونه وو کار خو ته یوم نه کې چې کله نه راغلی دې کمره کې ناستې که څه مسله یې که څه پریشاني ما ته ووایه شیراز نه بس لږ طبیعت مې ټیک نه و ټول ورځ لږ یم کار کوم ستړی شم نو د هغې دپاره خو تاله خوب پکار دی چې ویښې نو طبیعت به دې نور خراب شي خجینو تاسو خپل خوب ولې خرابوئ لاړه شو د زه لږ ساعت کې درځم او رښتیا ما د سره یو خبره کوله خرزه کینه څه خبره ده ما دا وی که په دې ویکند باندې تاسو د ماښام لږ غوندې فارغ وې نو دې خوا کې ګاونډیانو کره به ورشو عام نه زه به څوک یم هلته او تا ته پته د ګاونډیانو کره تګ راتګ زما خوښ نه وي زه خو تا ته هسې نه ویم چې لاړ شم ما خو تا ته ویلي چې دلته زما یو نوې ملګرې جوړه شوې ده چې د چا سخر اچانک بیمار شو مونږ هسپتال ته بوتلو او ما خو هغه بوتلې وه زما ورسره ډېره ښه دوستانه جوړه شوې ده اوس دا خو ډېره بده خبره ده چې مونږ د هغه د سخر تپوس له هغې کره لاړ نه شو او نو ټیک ده تا خو هسپتال ته بوتله زما د تلو څه ضرورت دی هم ستا تعلقات دي ته پوه شه او هغې پوه شه ما پکې سل راکاږي ما خو هسې درنه تپوس وکړو که ته نه ځې نو ستا خپله مرضي ده هغه اصل کې ما مهرالنساء ته ویلي وو چې تاسو به م ځئ څه ووې تا ما ذکر کړی و هغې سره چې موږ دواړه به درځو نه تا څه نوم واخیستو مهرالنساء زما ملګرې دلته خوا کې موږ سره اوسي خپل خاوند سره بیلی خو مې وتاته څه چلو شو ښه ځه ډېره شپه شوه راشئ وده شئ ښه تاسو خو داسې جاړئ لکه چې زه د همیشه دپاره روان یم الله دې نه کي تا ته څنګه خبرې د خولې نه وباسي
تا دې خدای په خیر خیریت باندې واپس راولي. بچې د خپل خوراک ډیر خیال ساته او ګورې ماله به فون ضرور کې ښه. پټیم باندې برازي، پټیم باندې بخوري، پټیم باندې بسمږي او پټیم باندې به ټول کارونه کوي. ماشوم نه دی. راځه ګاډي کې مې سامان کې خور. راځه. هغه پرون تا د خپل ملګری کړه د تلو څه خبره کوله؟ او مهرونیسا تا خو منې کړې وم که نه؟ هسې په ورځ کې چکر خو زه خامخا لګوم. ښه د دې مطلب دا دی چې ته روزانه ځې راځې هلته؟ هسې تا ته خو پته ده چې بغیر د وجې زه چېرته بار نه وځم. هغه خو موقع داسې وه چې ما وې د چا په خفګان کې په کار راتللو کې برایي نشته. داسې څه پریشاني ده؟ نه هسې خو څه نه. ما ته خو ښکاري د هغې لو میرج دی. لا خو د مهر تعلیم هم نه دی کمپلیټ شوی. غریبه بالکل یوازې ده. د ټول کور کارونه په خپله کوي. لا ورته سخر هم بیمار دی. ځکه خو په ورځ کې یو نیم چکر ولګوم. که تا ته ښه نه ښکاري نو نه به ځم. نه نه دا زما د خبرې غلط مطلب واخیستو. ما خو صرف دا ځان په یول غوښتل چې ته ځې صرف هلته او که نه هغه دې هم چېرته رابللې د خپل کور ته. یو پیره مې ورته ویلي وو خو ډېره مې فورس نه که. د هغې سخر چې بیمار دی په داسې کې به هغه څنګه راځي؟ ګوره ګاونډی ده ستا یو پیره نیمه هغې خپل کور ته ضرور انوایټ که. زما د خبرې مطلب دا دی چې یو طرفه تګ راتګ مزه نه کوي. کله ماته ته د شپې مې چې راځي چې لاړ شو. ما ځکه انکار وکړو چې کله مونږ هغې خپل طرف ته راوغواړو نو مونږ به هم یو ورځ انشاءالله ورشو هغې طرف ته. زما خیال دی چې تا هغه دواړه انوایټ که زمونږ طرف ته. خبره خو تاسو بالکل ټیک کوئ. زما خو بالکل خیال نه و. داسې کوم چې نن یې انوایټ کوم. ته به سبا ماښام فری؟ او زه بالکل فری یم. آی کنوینسډ. زه بس ټیک ده. مهرالنساء دا زه بچې دا کارونه خو د کالج نه چې راشي نو هم کیدی شي. پتا نه وخته کیږي. ابو زنان کالج ته نظم چټي مې ده. او ځکه خو زه هم چې لا تیاره شوې ولې نه ده لور مې. دلته کې صفایي وکم نو بیا به روټۍ پخوم او بیا به فری شم او بیا به تاسو سره کینم نو ډېرې خبرې به در سره وکم. ته راته ووایه چې زما غوندې بوډا سره به څه خبرې وکړې. د خپلو ملګرو سره ملاو شه، بازار ته لاړه شه، ځان له څه شاپینګ وکړه. د شاپینګ کولو هیڅ شوق مې نشته. هسې زه درته ګورم بچې د خپلو همزولو غوندې جینکو دې څه شوق نشته. دکه عجیبه خبره. تاسو دا ټول څه پرېږدئ. تاسو ماته د احد د امي باره کې خبرې وکړې. زه هغې سره ملو خو نه شم. بدقسمتي ده دا زما. خو ابو تاسو چې ماته د هغې باره کې ووایې ته د هغې باره کې خبرې وکړې. کله چې هغه ما سره وه د هغې ما قدر نه دی کړی. ما کله هغې ته سم کتلي م نه و. هغه مې یو عام ښځه ګڼله چې دا به صرف کور سنبالوي. زما د بچو پالنې لپاره زما ژوند کې راغلې وه. اوس چې هغه نشته نو د هغې یو ښه والی ما ته رایادېږي. اوس ما ته احساس کېږي چې اوس هغه هم ښځه زما او زما د زندګۍ دپاره څومره عام وه. اکثر د خلکو قدر
د هغې د تلو نه پس کېږي. دې دپاره خو زه تاسو دواړه خوشحاله لیدل غواړم او احد ته هم لګیا یم چې ستا ډېر خیال ساتي. کني بیا به زما په شان خپېمانه وي. ما د احد مور له خوشحالۍ ورنه کړې شوې کوم چې د هغې حق و. زما په خیال کې ما تاسو خفه کړې. ما ته داسې نو پکار. نه تا زه خفه نه کړم. زما خفګان مې لرې کو. ما ته داسې ښکاري چې زما په ژوند کې بیا رڼاګانې راغلې. الله خو ما له لور نه ده راکړې. سوچ کوم چې لور یې راکړې م وه نو تر اوسه پورې به هغه کومه زموږ سره ناسته وه. مونږ خو به هغه پخوا واده کړې وه. اصلي لور خو انګور وي څنګه چې ته یې چې همیشه زموږ سره یې. زه خو په خپلم نه پوهېږم چې په دې کور کې او د احد په زندګۍ کې نورې څونه ورځې پاتې دي. ابو زه تاسو له اوبه راوړم. راځه. احد هله زاید، ها یاره ډېر عمر دی ستا. هغه څنګه؟ اوس مې تا ته فون کو. راځه کېنه راځه. ډېرې خبرې کوم تا سره یار. بس یار امتحان ختم شو، کلی ته روان وم چې تا سره ملو شم. ډېر ښه دې وکړه او زه خو یم چې ډېر زیات ته خو کوي دلته رالې. ولې خیر خو دی تا ته څنګه داسې رایاد شومه چې کله د زړه خبره کولو لپاره دوست ضرورت وي که نه نو د دوست یاد شدت سره راځي. او خبره واوره، ستا نه بغیر زما کوم دوست چې هغه سره د زړه خبره وکړم. نن سبا ستا د زړه ما سره ډېرې خبرې نه کوي. احد دې کې داسې د شرمېدو څه خبره ده؟ وایه په زړه کې دې څه دي؟ ووایه که نه.